بسم الله الرحمن الرحیم. ما چې کوم آیت شریف تلاوت کړو په ابتدا کې دا د سورت بقره ابتدایي حصہ ده. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. د سورت شروع د حروف مقطعاتونه شوې ده. الف لام میم الله اعلم بمراده. میان عاشق و معشوق رمزی است، کراما کاتبین را هم خبر نیست. دوی د عاشق او د معشوق ترمنځ راز دی. حروف مقطعات د خدای او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ترمنځ د راز خبرې دي، او چې الله جل جلاله چاته وغواړي نو هغې ته د هغې معلومات ورکړي. بیا ورپسې فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه. دا کتاب دی کې شک نشته دی. دا د خدای مقدس کتاب دی، مبارک کتاب دی، عظیم الشان. په دې کې شک نشته. که څوک پکې شک کوي نو هغه به خپل نقصان کوي. د خدای کتاب بې شکه کتاب دی، دې کې د شک گنجایش نشته. او که څوک پکې شک کوي نو هغه به خپل تاوان کوي، خپل نقصان به کوي. او بیا فرمای هدى للمتقین. دا هدایت دی د متقیانو دپاره. دا لارښود دی، دا رهبر دی، رهنما دی، لاره ښیي چاته؟ متقیانو ته. متقیان چاته ویلی شي؟ چې د ګناهونو نه ځان ساتي، د نافرمانۍ نه ځان بچ کوي، د خدای نه یریږي، هغې خلکو ته متقیان ویلی کېږي. قرآن شریف ته خدای هدى للناس هم فرمایلی چې دا ما د ټولو خلکو د هدایت لپاره رالیږلی دی، د ټول انسانیت د رهنمایۍ دپاره خدای رالیږلی. بلکې پیریان چې دي نو هغې نه د قرآن عظیم الشان نه هغه مستفید کېږي، ځکه هغه هم مکلف دي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خو د دې هدایت نه فایده چا پورته که؟ متقیانو ته پورته که، چې کوم د ګناهونو نه ځان ساتي. لکه باران چې وي، باران کې در لطافت طبعش کلام نیست، در باغ لال روید و در شور بوم خس. د باران په هغه لطف عام کې او په هغه فیض عام کې شک نشته. باران خو په ټولو باندې یو شانتې وریږي، خو چې کومه ځمکه ورته مخکې نه جوړه ده او د باران په طلب کې پرته ده، په انتظار کې ده چې کله به د باران هغه څاڅکي راځي چې زه په دې خپله جولۍ کې جذب کړم، هغه ځمکې ته فایده ورکړي. هلته کې ګلونه زرغون شي، ګل لاله او ګل صدبر او ګل نرګس هغه ځای کې راوټوکېږي. باغونه او بهارونه هغه ځایونو کې جوړ شي چې چا کې طلبي. کومه ځمکه په انتظار د باران پرته ده، ته ډېره فایده میلو شي. چې کومه شاړه ده او بنجر ده او بیکاره ده، هغه ځای کې چېته شاړي او چېته جاړي او چېته ازغي او داسې بیکاره بیکاره بوټي هغه ځای کې رازرغون شي. نو باران خو او د ټولو دپاره یو شان، خو چې چا ورته د مخکې نه تیاری کړی او ځمکه یې ورته هواره کړې وه نو هغه ځمکې ته ډېره فایده میلو شو. قرآن شریف د ټولو دپاره خدای رالیږلی دی، خو د دې نه فایده چا پورته که؟ چې چا ورته د طلب جولۍ غوړولي. او څوک دا غواړي چې موږ د قرآن عظیم الشان په فیض باندې فیضیاب شو. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. الله تعالی خو کرم کوي، مهرباني کوي، خو چې چا د طلب جولۍ غوړولې وي نو هغه ته په جولۍ کې سره شي. چې چا د سره جولۍ غوړولې نه ده نو د هغه جولۍ کې به سره شي. نو قرآن شریف ته خدای هدى للمتقین فرمایلی، د تقوا والو دپاره رهبر او رهنما چې د هغې هغه تقوا کې نور هم ترقي راولي. او د رمضان شریف